السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو، نظامپور کې کوم د افسوسناک واقع شوی چې آلتا دریا سند کې چې کوم د غیر قانوني مایننګ سلسله کوم د گذشته د 2-3 کالونو شروع ده او د اغازي خلکو چې کوم مایننګ کاروبار کوي او غیر قانوني کاروبار کوي او هغه سره ځل انتظامیه چې کوم پرون جړب شوی دی چې هغه د دومره تصادم شوی چې آی کې واته کسان چې کوم دی هغه زخمی شوی دي چې آی کې د محکمه مال د معدنیات او د پولیس اهلکار شامل دي. ملګرو، او دې سره وسره چې کوم دی نو آلتا سرکاري ګاډي هم املاک چې کوم دی هغه نقصان شوی دی او هغه ډېر نقصان شوی دی. دا واقعیا ولې پیښه شوه د دې په حواله سره څو خبرې کول غواړو. ملګرو، دا سلسله چې کوم د 3-4 کالونو دا سلسله شروع چې آلتا په دریا سند کې چې کوم دی غیر قانوني سونا روزي او هغه مایننګ کاروبار کیږي. په هغه کاروبار د چا په دغه باندې اما باندې کیږي هغه یقینا خبره چې کوم د آی کې د معدنیاتو اهلکار ککړ دي. ولې ککړ دي؟ ځکه چې ککړ چې د هغه نه بغیر دا مایننګ کاروبار چې کوم دی هغه نشي کېدی. نو محکمه مال چې کوم دی محکمه معدنیات چې کوم دی اهلکارو هغه نه به د مطلب چې بد اغشته د یو داسې انکشاف د حواله سره د ذرایعو حواله سره موږ دا خبره کول غواړو چې آلتا به چې کوم د اوس شپږ سوه دغه چې کوم دی کیرینونه او ماشینان چې کوم دی آلتا د غیر قانوني سونی دغه راخول کې ملوث دي. بسن کې دریا سند کې چې کوم دی دغه نو آلتا به چې کوم دی چې کله به یو سړی کاروبار شو دغه شروع کولو د غیر قانوني سونه به راوخانو هغه به د محکمه معدنیات اهلکار له چې کوم دی آلتا کم تعیناتي هغه لبای 1 لک روپۍ د ماشیني سره د سند کې د دریا کې د نکیدو 1 لک روپۍ ورکول او بیا به چې کم دی نو درای دا هم وای چې آلتا به لز روپۍ چې کم دی نو فی رز به چې کم دی نو هغه به اهلکار له ورکول. دا اهلکار چې کم دی د محکمه مال د لاندې اهلکار نه والا د بار چې کم دی ډي جی پورې به دا سرکل چې کم دی د پیسو سرکل به جاری وو. چې کله په دې باندې مختلف میډیا زموږ میډیا کم دی نو ملګرو هغه आवाज اوچت کو او هغه دا شی په هایلایټ کو نو صوبایي حکومت په دې باندې اکشن وشتو او صوبایي حکومت د محکمه معدنیات او ځلي احکام ته دا وایي چې تاسو موږ کلیننس دغه راکې کلیننس راوستوي او د خلاف تاسو اپریشن وکړي. نو د صوبایي حکومت په اما باندې دلته 13 ورځې کم دی نو هغه اپریشن شروع شو. اپریشن شروع کیدو سره چې کم دی نو آلتا دوه اپریشن شو په 3 باندې چې کوم دی نو هغه ځکه اپریشن کې چې کوم دی نو د زمونږ ځلي انتظامیه پولیس محکمه مال او د معدنیات اهلکارو چې کوم دی نو هغه ایسا وشته چې په هغه کې چې کوم دی نو بیا هغه ځکه چې کوم د کاروبار کوونکو خلک چې کوم دی نو هغه سره جړب شروع کو هغه باندې دا الزام لګولو چې تاسو کومه بتم اخلي او تاسو کومه روزانه چې کوم دی نو پیسې اخلي او تاسو بیا چې کوم زموږ خلاف راځي اپریشن کوي. نو هغه دغه باندې له وزارت ساده دغه چې کوم دی پترو باغی باندې او دغه او شو جګړه او شو جړب او شو پای کې دغه شان اهلکار اته نه اهلکار چې کوم دی زخمی شو. څنګه چې ما ویلې چې ملګرو چې دا کاروبار چې کوم دی بغیر د معدنیات د اهلکارونه نه کېدل ځکه 2-3 کال مونږ دا وی قتل چې کوم د کم د 2 کالو شول په دی باندې غیر قانوني مایننګ سلسله چې کوم دی هغه شروع وا. زمونږ ډي سي سیف چې دانه ډي سي سیف جراغ او هغه باندې خلاف کاروي شروع کا او صوبایي حکومت باغې دغه باندې اما باندې چې وزیر اعلی په دې باندې سخت اکشن اخیستی چې باید د ذکر د غیر قانوني مایننګ کیږي دا سلسله دی روکاو شي. نو ملګرو مونږ دا خبره کوو چې کله په یو دغه لکه علاقه کې چې کم دی نو هوایي فیرینګ کیږي یا آیس خرڅيږي یا منشیات خرڅيږي یا نور څه کیږي نو هغه د پولیس د امانه بغیر نه کیږي. دا غي یا نه کیږي یا ای کې ملوث نه وي خو بیا هم دا غي ذمہوار چې کم دی هغه پولیس وي. هغه دغه شان چې غیر قانوني لکه یو دغه چې کوم دی کیږي لکه د زموږ کاروبار کیږي نو آی کې محکمه مال ملوث وي. دغه شان چې نور څه دغه کیږي نو آی کې متعلقه محکمه چې کوم حکومت دی جوړ کړی دا یقینا د محکمه معدنیات کار دا و چې هغه دلته په نوخا کې چې کوم دی نو غیر قانوني کوم معدنیات یو دغه مایننګ شروع دی چې په سند کې مونږ کوالو په دریابونو کې مونږ والو کومه د غریز علاقه والو کومه د شګ علاقه والو کومه ریت باجی والو خور والو نو آی کې دا غیر ارزه کې دا کاروبار شروع دی خو د معدنیات نه بغیر دا کاروبار نه کېدو. نو موږ دا خبره او وخت دا هایلایټ کا خو افسوس چې زموږ خبره دا هغه وګ نه کېدو. نن چې دا کم د تصادم او شو او دا دومره غټ مطلب فساد او شو او د فساد خطر اوس هم دا چې اګه زموږ سهګاری اهلکار چې کم دي هغه زخمی شول هغه اهلکار په زخمی
شو چې کم بی ګناو مطلب د سره د کاروبار سره دغه نو خو هغه د معدنیاتو دغه لپاره د هغه د تحفظ د لپاره یا د هغه دغه د لپاره د ملاتړ د لپاره هغه سره ورغلیو هغه زموږ ستر مشران هم زخمین شوي دي ګاډي د نقصان هم رسیدلې او موږ دا خبره کوو چې دا دومره د تصادم د نتیجه ولې راغله ذکر راغله چې د دې محکمې معدنیات ذمہوارو هغه کې دا کاروبار فرض کیا بندول غوښتل نو ای په ډومبۍ ورځ باندې دا کاروبار بندول کېدل هغه کول خو افسوس هغه د خپل دغه لپاره د بت اغستو لپاره یا د غیر قانوني پیسو اغستو لپاره هغه دا سلسله بندول نه غوښتا نو هغه چې نه غوښتا نو هغه دغه دومره وسی هغه یو شی دغه شروع چې آی کی لکه مطلب شپږ سوه کرینونو چې کوم دینو هغه دغه نواله جلبۍ نواله نظامپور خیرآباد نواله تخا د کوټ اپور چې کوم دین دغه چې کوم دین دغه سلسله غیر قانوني مایننګ سلسله شروع وا نو پاغي باندې صوبایي حکومت ډېر سخت اکشن وشتو او د کلیرنس سرټیفیکټ وی غوښتو نو د هغه دغه لپاره دا اپریشن شروع کو نو دا اپریشن باندې نوبت د تبنرات لو کو دا مدنیات اهلکارو خپل ډیوټي چې کوم دنه صحیح ډیوټي کوله او دینه د بتین غشتو لپاره یا دینه پیسې غیر قانوني پیسې ناغشتو لپاره هغه د لکه یقینا دا چې کوم دا کاروبار با دومره وسی کېدو نه اوس مطلب چې موږ دا خواست کوو دا چې دا غیر قانوني کاروبار چې کوم دا بند کړي شي او دا محکمه معدنیات اهلکار چې کوم دي کې ملوث دي د دې هاي دغه انکوایری شي هاي کورټ د دې انکوایری کو چې دا چا په اما باندې دا درې کال چې کوم د غیر قانوني کاروبار شو دا شی دا کېدو او دا به چا په اما باندې او دینه چا کروڑونه روپۍ درځي بتا چا اغشتا د دې یقینا زمونږ اف ای ملګری زمونږ انټي کرپشن ملګری یقینا د دې تحقیقات وشي چې دې کې څوک ملوث دي نو هغه دغه ته کړي سزا ورکړي شي یقینا کدا معدنیات اهلکار نن غواړي نو دا کاروبار به دومره وسی کېدو نه ډیره مهرباني جی والسلام